علیکم دوستانو شعر لایف سترګه په سترګه رالو سترګه په سترګه دې ټیم کې زه د جامع مسجد حقانیه کوړی نه رالم چې کومه لویه مدرسه ده او په دې ټیم کې ما سره مفتی عرفان حقانی صاحب ناست دی او تاریخ ته 10/8/2020 او نن دې چې کوم ده اتوار پسې چې راځي پیر ورته دی پیر ریز هم ده او په دې ټیم کې زه هغه یم چې د حقانی صاحب د سنواسم حقانی صاحب تاسو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ټولو اول مونږه د دغه چینل شکریا ادا کوو شعر لایف سترګه په سترګه چې د حقانی ترالل او د حقانی دغه خدمات هغه عوامو ته او لیدونکو ته او کتونکو ته او لیدونکو ته هغه د رسول کوشش وکړو یقینا دا یو د نیکی کار دی الله پاک دې د دې په عمر کې برکت واچي او تعاونوا علی البر والتقوا داغی مصداق دی دارالعلوم حقانیه داغی عظیم خدمات داغی نوم هغه د چانه پټ بنانه دی دغه اداره چې په مدا پدې کې دې ټیم کې یو عظیم جامع مسجد شیخ الحدیث مولانا عبدالحق رحمت الله علیه چې زمونږ د نیکه په نوم باندې موسوم دی هغه جوړیږي او په دې جمعات باندې تقریبا 35 کروڑ روپۍ هغه چې دی نو خطیر لاګت هغه منصوبه ده په دې کې تقریبا 20-22 کروڑ روپۍ په باندې ولګېدې او دغه درې چته کې دا جومات دی لاندې بیسمنټ دی او بیا ورپسې چې دی نو ګراوند فلور دی بیا ورپسې بره ګیلریانې دي نو تقریبا سټرکچر ودرېدلی دی الحمدلله او د سټرکچر نه بعد اوس دا د فینیشنګ کارونه دي په هغې کې د لرګي ډېره لویه کار دی بیا ورپسې د بجلۍ لوی کار دی دغه شانې ورپسې د ځمکې معنی چې دی نو هغه د ماربل د لګولو کار دی او د دیوالونو معنی چې کوم دی د ماربل او د سیلینګ او دا کارونه دي دا کارونه پاتې دي انشاءالله امید دی الله پاک به یې زر تر زره پوره کړي لیکن ستاسو غوندې خلکو کتونکو نه دا زموږ اپیل دی چې جومات یو عظیم حیثیت لري او بیا جومات چې د یو عظیم دینی مدرسې جومات دي چې هغه یو درسګام وي هغه د ذکر او اذکار د پاره گویا چې یو خانقام وي او د دغه د پاره د تبلیغ د پاره یو لوی مرکز هم وي او د درس او د تدریس او د تالیف او د تصنیف د پاره هغه یو کتابخانه هم وي نو د دې یو ډیر ګوناګو حیثیت دی د دې جومات نو دغه جومات کې چې چا تعاون وکړو نو په دې کې رضا او شپه علما طلبا اهل الله صوفیا لګیایي او د الله او د رسول ذکرونه هم کوي لیکل هم کوي سبقونه هم وایي ښایي هم منځونه هم کوي او نفلونه هم کوي نو د دې یو عظیم حیثیت دی نو دغې جومات په حوالې سره زموږ تاسو نه اپیل دی چې تاسو اوس موجوده وخت کې د دې د فینیشنګ په دې کار کې حصه او برخه واخلئ حدیث شریف کې راځي رسول الله سلام وایي چې چا د یو وړوکي چرچڼې عمره جومات جوړ کړو د چرچڼې عمره جومات خو نی خو مقصد دا دی چې د چرچڼې عمره معمولي ځای چې څومره نیسي هغه عمره برخه یې پکې واچوله یو خښته نیمه خښته هغه یې واخلو نو الله به د هغې عوض په آخرت کې د جنت دا یو اوچت لوی هغه ماړی په شکل کې ورکوي نو دا جومات یو عظیم جومات دی او د وخت ضرورت هم و ځکه چې موږ سره 4-5 هزار طالبانو زوړ جومات هم ډېر عظیم جومات و خو لیکن هغه جومات کې د طالبانو تعداد ډېر زیات و ګرمي سردی کې هغه باران کې هغې کې به چې دی نو طالبان نه ځایېدل نو مجبوراً به طالبانو په کمرو کې سبقونه او ورسره چې دی نو منځونه هر څه کول نو اوس دې لپاره دومره یو عظیم جامع مسجد زمونږ تره شهید حضرت مولانا سمیع الحق شیخ رحمت الله علیه د هغې افتتاح وکړه آغاز یې وکړو 2014 کې او اوس الحمدلله د هغې سټرکچر مکمل شوی دی او فینیشنګ کارونه دي نو زه تاسو نه اپیل کوم او دې کې الحمدلله د دارالعلوم حقانیې فضلا عامو خلکو یعنې دومره داسې خلکو هم پکې دغه تعاون کړی دی چې یو زنانه هګۍ به خرڅولې د چرګو هغه یو هفته بعد به هغه و هګۍ چې خرڅې کړې د هغې پیسې به یې راړې دغه شان یو سړي ما مخکې شپږ سیمټو بورۍ راړې ما ورته هغه ما پېژندو چې د هغه خپل کور نشته او د کرایې په کور کې نو ما ورته دا څنګه وي یاره زما کور خو هسې هم جوړ نه شو د الله کور دې جوړ شي دا یو ډېر لوی جذبات دي یو وړې ماشومې هغه 15 روپۍ راواستولې نو 15 روپۍ وړې ماشومې ته به سکول لپاره مور او پلار ورکړي او هغې سره د هغې ضروریات وابسته و لیکن هغې دومره لویه قرباني ورکړه نو زموږ ناظم صاحب ما ورته دا ښکل کا
ځکه دا د هغې معشومې 15 روپۍ نه دي، د هغې د جذباتو قرباني ده. او نو الله پاک دې تاسو مونږ ټولو ته په دې عظیم جامع مسجد کې شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب کې د برخې اخیستو هغه توفیق راکړي. د دې نه علاوه په دې کې 15,000 طالبان چې سبق وایي د دې ضروریات دي، په دې معنی 5-6-7 کروڑ روپو بجټ زمونږ لازمی بجټ دی. د تعمیراتو نه علاوه هغه لازمی فرضي چې د هغې نه بغیر چاره ني، نو تقریبا 40-45 لاک روپۍ زمونږ صرف په لنګر باندې خرچه راځي. نو دا ډېر هوشربا مهنګایي دور دی. نو دې حوالې سره خپل زکاتونه، خیراتونه، چندې، صدقات دې ادارو طرف ته متوجه کوي. دا کرونا کې هم دا مدارس او دینی ادارې هغه ډېر متاثره شوي دي، لکه نور ټول خلک متاثره شوي دي، د مختلف شعبو خلک. نو زه تاسو نه دغه تعاون کوم، د هغې اپیل کوم، الله پاک دې تاسو مونږ ټولو ته د عمل کولو توفیق راکړي. وخت کې بیا د دې نمبر کو عرفان صاحب تاسو خپل نمبر ورکړئ. ما سره څوک رابطه کوي نو په ملک کې دننه او یا بهر، نو بهر نه خو 0092 به ورسره ولګېږي او 333-910-2368 او اردو کې تاسو ته یم نو 0092 او 333 او 910-2368 دا زما موبایل نمبر هم دی، په دې باندې واتساپ هم دی. نو انشاءالله تاسو ما سره په دې باندې رابطه کولی شئ. الله پاک دې ستاسو زمونږ د ټولو دین دنیا اوبا ښایسته کړي او تاسو مونږ ته دا دومره وخت راکړو، تاسو اورېدنه وکړه. الله دې دا زمونږ د نجات ذریعه وګرځوي. امین امین. او دې نه بعد به ورته زه د عرفان حقاني صاحب د مدرساتو واسطه شیم سترګه په سترګه به وګورئ چې په دې کې څه کارونه روان دي، څه پوره کېږي، څه مرسته مورسه کېږي، که د سریې په شکل وي، که د خښتې په شکل وي، که د سیمټو په شکل وي، که د لیبر په شکل وي چې لیبر پیسې اخلي. نو چې څه مورسه مرسته کېږي نو د الله کور د پدې کې د موږ بچي دي، پوه شو، که د بل بچي دی خو چې کاله له رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه یې پوه شو موږ ټول مسلمانان نو بچي دي، پوه شو، د هغې کې به داسې وي چې یتیمانان وي، مسکینان وي په دې مدرسو کې وي. نو چې څه هغه د نه کېږي الله یې رضا دپاره ټول ورسره کوي، ځکه چې هو سکته دا ژوند چې کوم دی دا منګسي خبره چې دوه نیمه ورځې ژوند دی، پوه شو چې په دوه نیمه ورځې ژوند کې څوک خپلې وزر راټولې کړو، ناشي وي لکه خپل عمل شو وکړو. الله دې ته توفیق ورکړي. اوس به تاسو ته د مدرسې وزټ در کوم. دا ادریس صاحب لګیا هم دی، بیان هم کوي په دې مدرسې کې. دا وګورئ اوچت وګورئ ادریس صاحب لګیا دی. دا چې کوم دی دا ادریس په دې کې درس ورکول او تاسو ته مې لږ د هغه وښه چې دا ډېره ستره مدرسه ده، وسیع مدرسه ده. او په دې مدرسې کې چې چا نه څه شرکت کېږي هغه کوي، سریې دی، هغه سیمټو د عرفان صاحب نمبر مې درکړو. که به یې ما سره کوي زه به دې ته دا څیز را رسوم، دې کې څه خبره نشته، دې ته به را راسي. او دا چې کوم دی مولانا صاحب ملک صاحب ګاډی هم ویلاړ دی چې په کوم دا د مولانا عبدالحق صاحب د زمانې ګاډی دی. وایي ګوره در سره نو بس هر چا ته خپل هغه دا جومات د ښه زبردست دی. په دې کې اوس ادریس صاحب لګیا دی درس ورکوي، اواز یې اورې چې ادریس صاحب د چلسدې نه راځي درس ورکوي نو نمبر یې دی، نو تاسو اورئ. د دې نه ادریس صاحب فارغ شوی دی د مدرسې نه، نو راسي ورته وګورئ د دومره. او دا چې کوم دی دا د هغو علماو قبرونه شهیدانو دي کوم چې او دا د حافظې دی. سلام علیکم. او په دې ټایم کې درته وښیم دا چې کوم دی شعبه حافظ تجویز دلته کې دوستانو هلکان حافظان جوړېږي په دې مدرسې کې نه چې زه اوس دا اینډینګ کوم، لکه په دې کې
دا اخلی پخلی هم پکې کېږي خو دا وګوره دا د حفیظانو ده پوه شو چې په دې کې یتیمان مسکینان اوسي په هغې کې دې کې هېڅ فس کېږي نو د دې دپاره چې کوم څه درنه ډونیشن کړي نو خامخا ورسره تاسو وکړئ الله یې رضا دپاره دا یعقوبي مدرسې کې نن زه یم چې دا تاسې وینئ او دا دې کې اپیسټوپ کې یتیمانان وي بچي وي اوس درته درسم د سمیع صاحب د هدیرې قبرونه موږ خو ته نه هغه جوړوو غاټ غاټ قبرونه ته نه جوړوو لکه داسې ته نه جوړوو چې مړه څه درته وایم دا وګورئ هلو وعلیکم السلام ډېر سمه تا ته چکر در وم السلام علیکم اکوړي کې یم ښه دا چې کوم دي حضرت مولانا عبدالحق صاحب چې کوم قبر دی او مولانا سمیع الحق صاحب شهید چې کوم شهید شوی اسلام آباد کې او دا یې قبر دی او دا د اکوړي مدرسې کې زه یم دا وایي ګوره درسه او دا چې کومه دا غټه شجره ده چې د کوم ځای نه روان دي او دا وګوره درسه او دا یې جوړې ما خیال دی دا رشته داران دي نو دا قبرونو ته وګوره دوستانو د موږ والا ته وګوره نه الله دې موږ ته توفیق راکړي چې داسې مختصر خدای ته موږ دعا کوو ولې چې دی دی جانب روشنایي راسي او دا مدرسه چې تاسو وینئ دا د سمیع الحق صاحب دی او امین الحق صاحب دی پکې دي او دا دارالتجوید حافظان او دا هغه دی په دې کې یتیمانان مسکینان چې سمه د مخکې کېږي ډونیشن شکل کې د مدرسې کې ډېر کارونه شروع دي داسې دا نن ورته چې زه راغلم ما خوش قسمتي واچوه چې زه ډنګ ډنګ مدرسې ته لاړم او بس په دې راتاو شم او بس دوستانو دا هغه شهیدان دي هغه زبرګان دي هغه د دین خبره ولا رسیدونکي خلک دي چې کوم دی نه د موږ د نظر نه اوس پناه دي دی ته د مغفرت دعا کوي الله یې رضا دپاره ټولو ته کوي ولې چې دی دین خور کړی دی پیغمبر علیه السلام هغه یې کړی دی پیغمبر علیه السلام باندې چې قرآن مجید د الله طرفه نازل شوی ولې چې هغې ورسوان دغه عالمان پاتې نو دا هغه عالمان دي چې نن د موږ څه نشته خو شاګردان یې و هغه یې ډېر دي الماجرات چې د ادریس صاحب دی دی نه هغه کړی دی نه چرسدی نه شیخ الادریس صاحب راغلی دی عام لګیا دی په دغه کې خدمت ناغه وکړو بس دا چې کوم ځای کې لر بر پښتانو دا درسره دا شیر کوي او پروګرام دا جومات دی چې کوم دا تاسو ته دې نه مخکې خبرې وشوې د هغه ته مې خیال کوم او دا د جومات مخکې زوړ دغه جومات و چې تاسو ته ښکاره راسي دا اکوړي مخکې زوړ جومات دغه و چې سمیع الحق صاحب دی او هغه په هغه کو اوس دا جومات ډېر وسیع دی وسیع مقصد دا چې کار پکې ډېر شروع دی وینې ښکاره دی او کم از کم دې کم از کم کروڑونه چې دي 35 کروڑ روپۍ په راتلي نو هغه 35 کروڑ تاسې خپله اندازه ولګئ جومات یې خیر څه وسیع دی او دا وګورئ دا زه د اکوړي جومات کې یم دې ټایم کې ښه او دا چې کوم نه وایي وینې درسه دې کې د مخامخ کړکۍ هم نشته تاسو ته ښکاره نظر ته راشي د جومات چې کومې کړکۍ دي او دا کومه رقبه یې د تاسو دا وینې او بس خدای دې او خلکو ته توفیق ورکړي واجر دې ورکړي چې کوم د جومات کې مدد یې کړی دا مکمل ویډیو درته ګورم مکمل ویډیو کې به تاسو ته دا نظر ته راشي او دا یې کوم هغه دی مونځ چې کوي مولانا صاحب دا ټول هغه تشریح درته کوم او دې کې چې کوم دا جومات ټوله ایریا ده او تاسو یې وینئ نو زه نن ټایم کې په هغه کې اکوړي کې اکوړي لویه مدرسه ده لوی جومات دی چې په کوم لاګت 35 کروڑ روپۍ راسي نو په هغې کې کم از کم 10 کروڑ یا دو پور پکې 10 کروڑو پاتې دی نو چې چا څه واس کېږي دوستانو خپل واس ورسره وکړي ولې چې دې کې یتیمانان وي مسکینان وي علم پکې کوي نو د علم دپاره اکثر دا خبره موږ کوو او هغې دپاره کوشش موږ دا کوو چې تاسو نه
موږ د چا څه وس کړي نو په خپل وس باندې دې سره تاسو بالکل رابطه کول شئ د جومات کې څه مدد کول شئ بالکل وکړئ د الله رضا دپاره وکړئ زه چې کوم دا ما خوش قسمتي ده چې زه دې جومات ته مفتي صاحب راوبلم او دا به الله تعالی داسې دي کړي وه چې زه به چې ته ما چې ته دا خیال و شوق یې نه و چې زه به دې جومات ته چې ته ننوځم نو نن الحمدلله چې دې جومات ته زه هم رالم دا سترګه په سترګه تاسو ته نو دا ټول هغه شیان او بس چې کوم دې فکر دی هم درته ښکاره کړو او بس نور زه و دې کې طالبان چې کوم دي دا سبق پکې نو په دې کې طالبتوب کې نو هغې دپاره دا ستر سیسټم دی نو امید ساتم چې تاسې لر بر کوم ځای کې خوشحاله آباده اوسئ دې نه بعد درته زه څه نه شم یو بل بلډینګ دی هغه به موږ ښکاره کوو دا راځه چې او دا بل بلډینګ نه جوړېږي نوی دی او که زوړ ده خو الله دې پکې خیر واچي دا ډګۍ ده دا چې کوم دی دا بلډینګ دی دا هم جوړ دی دا حقاني بلډینګ دی وسیع رقبه یې ده دوستانو په دې کې پیسې لګي او دا دا سکول هم دی او دا مدرسې بلډینګ هم دی او چې بس څه چا لګي څه مخکې کېږي د ګیر چاپېره یې ځکه ځکه کوم چې دا ډېره ستره رقبه ده چې څومره زه سم زه به ستړی شم خو حقاني به ختمه نه شي چې دا رقبه ستره ده او کوشش دې موږ دا وي پوه شوې او بس دا کارونه پکې شروع دي او امید ساتم چې الله مو خوشحاله باله ساته لر بر پښتانو دې کې بره درسګاهونو کې در سبقونه روان دي څنګه چې در وښودل دې کې نور څه روان دي درسونه پکې روان دي تر شپږمې درجې پورې استادان ماسې درس کوي بره دور حدیث او دا ښکته وړې درجې چالو دي او بس الله دې په ټولو توفیق وکړي اوبه به پکې وڅښو زه ستړی شم خو نن او پروګرام شروع دی خو نن چې کوم دی پروګرام ستر دی او بس دا چې کوم دی دا کارونه پکې شروع دي چې چا څه وس کېږي مرسته ورسره وکړئ او قاري صاحب نور چېرته شو دا خو ستره رقبه شوه او بس دا چې کوم دی دا تاسې وینئ او په دې ټایم کې زه یا کوړي غټې مدرسې کې یم چې هغې نه تاسو ته زه ترو یم او بس دا چې کوم دی دا د بلډینګ اخري شا ده چې دا د ارقام او دا بدرومونه باندې دا لوی سطح باندې دا سیستم دی او بس چې چا څه وس کېږي الله رضا دپاره اوسه وکړئ بس دا د یو کوړي مدرسه ده او نن شیر الایب سترګه په سترګه درته ډېر ګزار اوسه چې ننوځو او بس خوښ شو بس او بس دا چې کوم دی دا لوی بلډینګ دی والسلام خوشحال